دا قرنګ بدی کې ایام تشریق دي، تکبیرات پکې مؤمنان مسلمانان وي، کم چې په مؤمنانو مسلمانانو باندې واجب دي. هر نارینه زنانه باندې یو پیرا د هر فرض مانځنه بعد دا تکبیرات واجب دي. د 9 ذی الحجې د سحر نه شروع شي، د 14 ذی الحجې د مازیګر مانځه باندې ختمیږي. دا تکبیرات ویل دا واجب دي په هر نارینه او زنانه باندې. نارینه به په لږ چوت आवाज باندې وي، خو چې جمع باندې خلق دومره په تیز आवाज به نه وي چې کم کسان مسبوق دي، جمع دي، رکعات ته شوي دي، دا غوي منځ خراب نشي، نو ډیر زیات په چغه به نه وي، دومره आवाज سره به وي چې نور مسلمانان واوري، که دا غوي نه یری چاوي ته موریات شي. محترمو، زنانه به په خاموش आवाज باندې وي، ورو आवाज باندې. دا تکبیراتو مسله دا شروع کیږي به د اختر نه یو ورځ مخکې، چې کله اختر او غټ اختر د هغې نه یو ورځ مخکې د سحر مانځه نه فوراً بعد به دا شروع شي. او طریقې دا ده چې کله که جمع سره نارینه مونځ کو، نو که امام ته یاد نه یو کس direct په تیز ووایي نو امام ته هم یاد شي، او په یو आवाज باندې د غون یو پیرا تکبیرات وي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات دي، دا یاد ساتل پکار دي. دا په زنانو هم واجب دي او په نارینو هم واجب دي. دا تکبیرات یادول پکار دي که نه دي پکار؟ ځکه کم کس چې واجب ترک کی د دې تکبیرات بیا قضا نشته. پکار دا چې دی بیا وی که اصول نه پاتې شو دی بیا استغفار وی، امید دی الله نه ساتي چې الله به معاف کی.